السلام علیکم ملګرو د مفتی اکبر حقانی صاحب دا خبرې لازمی واورئ د دیوبند علما او د هغوی علم او د هغوی شان او بیا ورپسې د مفتی محمد ندیم صاحب دا خبرې خامخا واورئ. مفتی محمد ندیم صاحب وایي چې د دیوبند علما د علم په میدان کې او په هر میدان کې د چا هغه پلار هم نشي چیلنج کولی او کومو خلکو چې د دیوبند علماو د چیلنج کولو کوشش کړی دی هغه خلک نن د شرم نه خپل مخونه هم چاته نشي ښودی. نو راځئ ملګرو واورئ د دیوبند علما او صحابه کرام مفتی محمد اکبر حقانی صاحب او مفتی محمد ندیم صاحب. زمونږ د دیوبند عالم ته یو انګریز وایي تاسو وایي چې عیسی علیه السلام ژوندی دی. وایي زه خو اسمان ته ختلی وم راکوز شوم، عیسی علیه السلام خو هلته ما ونه لیدو. وایي ته کله ختلی وي؟ مطلب هغه ورته وایي چې یو 3 ورځې مې وشوې چې راکوز شوم. دی عالم ورته وایي ته چې راکوز شوې نو زه وختم ستا نه پس یو 2 ورځې مخکې. وایي چې وختم هلته عیسی علیه السلام ناست و، ملاقات وشو، خبرې ترې وشوې، جوړ تازه وشو. وایي ما ته یې وایي چې ستا نه مخکې یو ړوند راختلی و دلته ښه ګرځېدو زه یې ونه لیدم او واپس کوز شو. وایي ستاسو د حقیقت سترګې ړندې دي، تاسو عیسی علیه السلام نشئ لیدلی چې قرآن وایي چې ژوندی دی. نو کو دا سترګې نه ویني خو د حقیقت سترګې وایي ژوندی دی. وایي ستاسو د حقیقت سترګې ړندې دي. علماو داسې په مقبر محل باندې جواب کړی دی. علماو ته دعا کوئ دا ستاسو نه په صف اول کې ولاړ دي، دا د دین سرحدات ساتي چې منځ کوئ علماو ته دعا کوئ. قسم دې تر اوسه پورې مور هغه بچي نه دي راوړي چې د دلایلو په میدان کې د علماء دیوبند د بچو سره بحث وکړي. تر اوسه پورې مور هغه بچي نه دي راوړي چې د دلایلو په میدان کې د علماء دیوبند د بچو مخې ته راشي. تر اوسه نه دي راوړي او ها تر قیامت د سبا پورې به رام نه وړي. انشاءالله موږ به انشاءالله العزیز د ختم نبوت د عقیدې دفاع کوو. انشاءالله دغسې یو اشکال نشته دی چې زمونږ اکابرو د هغې جواب نه یې کړی، زمونږ مشرانو د هغې جواب نه یې کړی. الحمدلله زمونږ مشرانو د عقیدې ختم نبوت هم دفاع کړې ده، زمونږ مشرانو د رفع و نزول عیسی علیه السلام هم د عقیدې دفاع کړې ده، زمونږ مشرانو د عقیده حیات النبی هم دفاع کړې ده، زمونږ مشرانو د منکرین ختم نبوت هم تعقب کړی دی، زمونږ مشرانو د منکرین حیات النبی هم تعقب کړی دی، د منکرین عذاب قبر هم تعقب کړی دی. موږ هم د خپلو مشرانو په لاره ځو، د دلایلو په میدان کې به د هر منکر جواب کو، د هر مخالف جواب به کوي. انشاءالله د هغوی په نقش و قدم به ځو. زور انشاءالله، زور انشاءالله. تاسو د ختم نبوت غازیان بیدار اوسېږئ. لږ د علماء دیوبند نه تپوس وکړه راشه. قسم دی هغوی موږ ته په خپل عمل سره دغه مسله راښولې ده. هغه دور و په دغه وطن کې قادیاني ته کافر ویل جرم و. په دې وطن کې چا قادیاني ته کافر نشو ویلی. امام شریعت سید عطاءاللہ شاہ بخاری رحم الله د علماء دیوبند سرخیل لی هغه وخت کې عدالت راوغوښتو، ورته وی عطاءاللہ شاہ بخاری زی په زی ته لګیایي د قادیانیت د کفر نارې لګې، زی په زی باندې تر قادیاني د کفر خبرې کې بیانونه کې تقریرونه کې. امام شریعت رحم الله گھبراو نشو، سترو کی ورته سترګې ورکړې. هغه جج ته وایي ہاں میں نے کہا ہے اور جب تک زندہ رہو انشاءاللہ پاکستان کے چوک چوراہے پر قادیانیت کے کفر کو بیان کرتا رہوں گا. اگر زندہ نہیں رہا تو میرے قبر پر آؤ، قبر پر کھڑے ہو کر پہنچو، انشاءاللہ میرے قبر کا ذرہ ذرہ پکار پکار کر جواب دے گا کہ قادیانی دنیا کا بدترین کافر ہے. قادیانیوں پہ لعنت، قادیانیوں پہ لعنت. سید عطاءاللہ شاہ بخاری صاحب، محترم ہو عطاءاللہ شاہ بخاری صاحب، نعرہ تکبیر. محترم ہو دغه مسله ما او تا د زما او اکابر ما او ستا اکابرو هم حساسیت او نازکوالی راښولی دی. دلته اکثر علما طلبا ناست دي. امام العصر مولانا نور شاه کشمیری صاحب نور الله مرقده هغه وخت کې د بهاولپور جدا ریاست دی. دلته په عدالت کې مسله پیښه شوله، د هغه ځای علماو جواب مولانا نور شاه کشمیری رحم الله ته ولېږو، هغې راوغوښتو. او دلته کې څومره طلبا رونی زما
زه خپلو طلباو ته وایم احتساب قادیانیت کې مقدمه بهاولپور د جدام چاپ ده لازمي یو ځل یې وګورئ قسم د ایمان د سړي ورسره تازه شي دومره عجیبه عجیبه نکتې پکې دي قسم د سړي بدن حیران شي او بعضې رزقونه خو پکې هغه راشي قسم د سړي په بدن ورته یختان ودرېږي یختان ته بر امام العصر مولانا نور شاه کشمیری رحم الله علمیت هم هغې کې وګورئ د امام کشمیری ولایت به م وګورئ د امام کشمیری د کشف او د کرامت گواهی به م ورکړي امام کشمیری رحم الله قادیاني وکیل ولاړ دی مخامخ شمس الدین په نامه باندې هغه قادیاني تر علیه السلام دغه الفاظ استعمالوي امام العصر مولانا نور شاه کشمیری رحم الله هغه منع کوي ورته وی خبردار اس دجال کو میرے سامنے علیہ السلام مت کہنا دغه دجال ته زمانه مخې علیه السلام مو آیا د من نشو امام کشمیری رحم الله په جلال کې راغې د لاس نه ونیو ورته وی وہ کذاب ابھی جہنم میں جل رہا ہے اگر تو چاہتا ہے تو خدا کی قسم میں ابھی وہ جہنم میں جلتا ہوا تجھے دکھا سکتا ہو اگر لعین و ملون پا جہنم کی دا وقت سوزیگی کہ تغواڑی سے پا جہنم کی تا تسوز خودل شما امام کشمیری رحم اللہ نے چاروس تتبوسو کو ویل حضرت دوم رولیم داوم سنگ وکللا کہ اگوی مطالبہ کروے تاسو بسکے والا امام کشمیری ورطاو فرمیل ویل ہاں زپا عدالت کی دانور شاہ کشمیری پا حیثیت نہ ملاڑ میں وہاں محمد الرسول اللہ کا وکیل بن کر کڑا تھا التزر محمد رسول الله د وکیل په حیثیت سره ولاړو ما که هغوی مطالبه کړې وې ما به خامخا ورخولې وې هسې علما طلبا ناست دي زما او ستا رپونځ خبرې نه دي د کشف خاوند ورکړ کشف خو منئ که نه مونږ الحمدلله علماء دیوبند د کشف و کرامت قایل وي الحمدلله ووایي مونږ د توحید او سنت د اشاعت په نوم د کشف او کرامت نه انکار نه کوو مونږ د توحید او سنت د اشاعت په نوم باندې الحمدلله د انکاری حدیث لاره نه خپلو مونږ د توحید او سنت د اشاعت په نوم باندې الحمدلله د اجماعي اتفاقي عقایدو نه انکار نه کوو مونږ د توحید او سنت د اشاعت په نوم باندې بله لار نه خپلو الحمدلله د علماء دیوبند لمنم نیولې ده علماء دیوبند د هر قسم افراط او تفریط نه پاک دي دغه لمنې به کلکې نیسو انشاءالله دغه قافله به نه پرېږدو انشاءالله اخوا دی خوا مزه ګوره قسم دی اخوا هم گمراهی ده دی خوا هم گمراهی ده برحال محترم عرض می کوو امام نور شاہ کشمیری سے رحم اللہ ورته وی وہ کذاب جہنم میں جل رہا ہے اگر تو چاہتا ہے تو میں ابھی وہ جہنم میں جلتا ہوا تجھے دکھا سکتا ہو امام کشمیری رحم اللہ نه چاته بوس وکړو ویل حضرت دومره لوی داوم څنګه وکړله هغه ورته جواب ورکوي ورته ہاں هغه عدالت کې زه د انور شاه کشمیری په حیثیت سره نه وم ولاړ رب کعبہ کی قسم وہاں میں محمد الرسول اللہ کے وکیل بن کر کڑا تھا التزر محمد الرسول اللہ د وکیل په حیثیت سره ولاړو ما که هغوی مطالبه کړې وې ما به خامخا ورخولې وې